الله دا ټول کائنات پیدا کړي، الله د دې خالق مالک رازق دی او الله رب العزت د دې دپاره یو ترتیب جوړ کړی دی او الله رب العزت به دوباره د هر څه ختموي. الله به یو نوی سیسټم چې کوم دی شروع کوي، د آخرت سیسټم، د هغې نه مخکې د قبر سیسټم. هلته به بې بیله دنیا وي، د هغې اعتبار سره به کم څیز د ټولو نه اعلی وي او کم خلک به اعلی وي چې کم هغه اعلی څیزونو سره جنګېدلي خلک وي، لګېدلي خلک وي او هغې سره تعلق لرونکي خلک وي، هغه به اعلی. تاسو ګورئ څومره چې یو سټوډنټ د اعلی کالج یونیورسټۍ نه فارغ شي، هم هغه سبق بل الک وي په ادنا یونیورسټۍ کې، نو هغه دوو الکانو کې هم فرق وي. خلک وي د لندن نه پی ایچ ډي کړې ده، د امریکا نه پی ایچ ډي کړې ده او د هلته نه سپیشلایزیشن کړی دی او د دلته په دې نارمل یونیورسټۍ کې سبق ویلی دی، عام شان یونیورسټۍ کې سبق ویلی دی. نو دقه کې فرق وي. دغه رنګې عزتمندو اشیاو کې فرق وي. یو جیکټ دی هغه د بار ملک نه راشي، مشهور برانډډ کمپنۍ نه راشي، یو لوکل جوړ شوی یو شی وي، په هغې کې د ځمکې د اسمان د ریټ فرق وي، پایداری پکې فرق وي، د هغې د لک فرق وي، یو ډېر مزیدار ښکاري بل کمزوري ښکاري. دقه شان د دنیا دا زندګیم ابس نه ده، داسې نه ده چې څوک چا سره تعلق لري نو بس هغه کامیاب دی. نه د کامیابۍ والا افراد خپل کسان دي، ناکامۍ والا افراد خپل کسان دي. که د ناکامۍ افرادو پسې ځې د کامیابۍ تصور نشي کولی. کی راہ که تو میروی ای به ترکستان است، یولا ترسم نرسی بکابا اے آرابی، ترسم نرسی بکابا اے آرابی، کی راہ که تو میروی ای به ترکستان است. یو سړی کعبې ته روان دی خو د ترکستان په طرف باندې روان شو، د کعبې اپوزیټ بله لار باندې روان شو، الټه لار باندې روان شو. یو سړي ته وایي چېرته، یو سړی ته تپوس کوي چېرته ځي، وایي جي کعبې ته ځمه. هغه ورته د کعبې خو دا لار ده، وایي نه ځم په دې لار باندې ځمه، الټه لار باندې روان دی. نو هغه ورته ترسم، ډېر ترس مې د باندې راځي، ډېر د باندې یریږمه، نه رسی به کعبه، کعبې ته به ونه رسې اے عربي، اے جټ سړیا، اے جاهل سړیا، اے قمقل سړیا، کی راہ که تو میروی ای به ترکستان است. کم لاره باندې چې ته روې دا خو ترکستان ته تلې ده. نو دا یاد لره کعبې ته چې ځي د کعبې په لار به ځي، چې د کعبې اپوزیټ او الټه لار باندې روانې کعبې ته به نه رسېږي. دقه شان د جنت خپله لار ده، د دوزخ خپله لار ده. د جنت چې ځي د جنت په لار به ځي، دوزخ ته چې ځي د دوزخ په لار به ځي. او که جنت ته ځي او د دوزخ په لار روان شوی د جنت ته به ونه رسي. اوس د دې د رسېدلو دپاره څه شی دي؟ دو انعامات الله رب العزت ډېر اعلی رالیږلي دي. یو عزتمندو محمد رسول الله، بل کتاب الله، یو نبی الله، بل کتاب الله، یو د ټولو نه اعلی الله دی. خو الله رب العزت ځان طرف ته لارې راوستي دي چې ما سره د ملاوېدو دوه لارې دي، یو رجال الله بل کتاب الله. یو الله طرف ته تلل سړي خلق د هغې سردار محمد رسول الله دی. بیا د محمد رسول نه پس صحابه کرام دي، بیا ائمه اولیاء کرام مذهبونو والا لوی لوی امامان دي. دا ټول هغه لار باندې روان دي. نو دغه لار باندې به ځي او ځان سره به کتاب الله علیه، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. زما بندا یاد لرا دا نور شکی لارې دي، دا نور ګډې وډې لارې دي، په دې کې به پریشانه شي. د پریشانۍ نه د بچ کېدلو لاریب لاره، بېشکه بېشوبې لاره، دا د قرآن لاره ده. ذالک الکتاب لا ریب فی. ای زما بندا پنځه وخته مونځ کې ته ماته یو دعا کې، په نفلو کې په فرضو کې واجب کې او سنتو کې ته هر مونځ کې مانه دا یو دعا غواړې، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. یا الله ما سیده لار باندې روان کې، یا الله ما سیده لار باندې روان کې. ای زما بندا دا سورت فاتحه کې دا آیات اهدنا الصراط المستقیم. بیا د دې نه پس الله دویم سورت نازل کړی ده، سورت بقره.
د هغې په شروع کې الله د دې خبرې جواب درکړی چې بنده ډېر ستړی شوې او ډېرې زاریګانې دې ماته وکړلې د شپې تهجدو کې هم دغه دعا کې په فرضو کې هم دغه دعا کې 15 وخته فرضو کې هم دا دعا کې او په واجبو کې هم دا دعا کې وترو کې هم دا دعا کې نفلونو کې هم کې او چې په هر جماعت کې که بیت الله شریف ته لاړ شي هلته هم دا دعا کې که خپل کلي جماعت کې هلته هم دا دعا کې ستا بچی هم لګی دی دا دعا کوي ستا نیا هم لګی دی دا دعا کوي نو وسي کړو وسي د کومې زمانې نه لګی دا دعا کوئ ای زما بندگانو ما ایڈوانس کې ستاسو دعا قبول کړې ده الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی د هدایت والا لارا او هغه سیده لار همدقه کتاب قرآن پاک دی د الله رب العزت د دعا قبوله کړې ده زموږ نو د دې وجې نه عزتمندو د ټول نه لوی لار د ټول نه لوی عزتمندو ایویډنس د ټول نه لوی ثبوت د ټول نه لوی دستاویز د ټول نه لوی سرټیفیکیټ د ټول نه لوی عزتمندو د کامیابی یو اګریمنټ او عزتمندو د ټول نه لوی دلیل د ټول نه لوی برهان د ټول نه لوی راهنما د ټول نه لوی هدایت ورکوونکې د دنیا او د آخرت کامیابی ورکوونکې کتاب قرآن پاک دی څومره کتابونه لاړ ختم شو لوی لوی ساینسدانان راغلیو ساینسدانان دوه قسمه دي یو زاړه ساینسدانان یو نوي ساینسدانان زړه فلسفه ختمه شوه خلک وایي دا ډېر هوښیاران خلک دي الله نور داسې شی نه را پیدا کي او داسې ساینسدانان را پیدا کي چې هغه وروستنو ته قمقل وایي دوی چورلټ غلط دي زړه فلسفه د ابرخس فلسفه ده نوی فلسفه نوی ساینس دا د فیثاغورس دی زړه فلسفه د ابرخس ختمه شوه لکه هغوی فلسفه د ستورو باره کې د اسمان باره کې د مختلف څیزونو باره کې هغوی آیډیاز ورکړي رایګانې نظریې ورکړې وې نوي ساینسدانان وایي هر څه غلط دي قرآن د نبی علیه السلام په زمانه کې او الحمدلله د هدایت کتاب د صحابو په زمانه کې د هدایت کتاب د امامانو په زمانه کې د هدایت کتاب زمونږ او ستاسو په وخت کې د هدایت کتاب او اخیری مسلمان چې سبا به قیامت قایمیږي د هغه دپاره هم د هدایت کتاب هم دقه قرآن دی دا د دې کامیابی ثبوت دی چې هر دور کې هر مسلمانانو په عمل کړي الله کامیاب کړي دي که ساینس ورسره وو او که نو کامیاب که حکومتونه ورسره وو هم کامیاب که حکومتونه ورسره نو بیا هم کامیاب وو صحابه کرامو سره چې کله حکومتونه نه وو دقه قرآن ورسره وو محمد رسول الله ورسره وو څومره خوشحاله وو هم دقه بیا چې ورته الله بعضې خلک وایي من هغه غریبانان خلک وو ځکه به خوشحاله وو نه صحابه کرامو ته چې الله کیسر او قسرا لکه په دې وخت کې عزتمندو روس امریکا او دا ټول ملکونه چې چاته حواله شي نو زمونږ سړي ته خو چې عزتمندو پهله چې دوکان یې نه نو مونځ لم راځي او تسبیح لاس کې نیولی چې صرف چا سره شاګرد شي هم تسبیح گزار کی او چې خپل دوکان شي نو بس بیا ول دلیل هم وګوري وایي دا کاروبار هم عبادت دی نو دا نور عبادتونه ورته پرېږدي او که دوه او درې شو د الله ما باندې ډېر رحم و کرم دی لکه مونځ له نه راځي یاره دا څه حرام کار خو نه کوو نو که ملک چاته حواله شي دا ملکونه څومره چې زموږ دا مشران دي سوا د دې مولیانو نه عزتمندو او په دې نورو کې یکا دوکا کس دا منځونه کوي یعنې دا نور منځونه هم نه کوي او دا کمې چې کوي نو په دې کې 95% خلکو له مونځ هم نه ورځي نو ولې کوي ووټ دپاره نوټ دپاره کوټ دپاره دا د دې دپاره کوي یعنې مونځ ته واوره مونځ له نه ورځي خو ځان شوکوي چې لکه زه سیاسي کس یم خو زه ښه سړی یم نو سوچ کوئ عزتمندو الله رب العزت صحابه کرام لا په هغه وخت کې سوپر پاور ملکونه د دوی په لاسونه فتح کړه د څه وجې نه فتح کړه نورو سره اسم نه و د الله د رسول دعاګانې او د الله کتاب ورسره و او هغه عزتمندو هغه د بادشاهانو لوریانو به د دوی په کور کې به جاروګانې والې ځکه دا ساده خلکو په ښځو به یې کارونه کول ویل دا جارو او فلانې دا په شریکه کار کوو بیا هم ورسره قرآن کامیاب د صحابه کرامو زندگی وګوره عزتمندو بادشاهان پکې کامیاب غریبانان پکې کامیاب متوسط پکې کامیاب اولی به کامیاب نه الله چې قرآن کې دغه د هدایت د کتاب تذکره کوي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی وی دې کې شک نشتا خو اے مسلمانانو تاسو پکې شک کوئ
واحد داسې خلک په دنیا کې تیر شوي دي چې هغوی په دې کې شک نه دی کړی او هغه څوک دي؟ هغه د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرام دي. نو دې وجې نه الله رب العزت وایي اولئک هدی للمتقین، دا د هدایت کتابو خو هغه متقیانو دپاره، هغه پرهیزګارانو دپاره. او بیا الله رب العزت وایي واولئک هم المفلحون، هم اقا کسان په دې قرآن باندې کامیاب شو. ابو بکر صدیق، ابو بکر مخکې یو عام انسانو، د قحافه زوی ابو بکر عام خلکو پیژانده. صدیق کله شو چې کله په قرآن باندې عمل وکړو. عمر یو عام انسانو، د ابن خطاب ورته د خطاب زوی، د خطاب ماما زوی، دا یو عام کسو. خو چې کله عزتمندو عمر فاروق کله شو چې قرآن سره زړه ولګولو. بلال یو عام تور شان غلامو، یو سړي له به کارونه کول، مونځ او دس له به هم صحیح نشو پرېغوستی. خو کله عزتمندو بلال د خپو کشار په عرش باندې نبی علیہ السلام کله واورېدو، کله چې قرآن سره یو ځای شو. دا ټول صحابه کرام، سلمان د فارس نه رالی، سلمان فارسی ډیر کال عمرو، بعضوی د عیسی علیه السلام وصي، د هغه چې چاته وصیت کړی هغه سره میلاو شوی و. 2.5 کاله یا 3.5 کاله د عمرو، چا هم نه پیژاندو. سلمان ډیر نومونه دي، ډیر په خلکو کې غزینو کې پراته دي. نن د سلمان نوم خلک په خپلو بچو باندې ږدي. سلمان د فارس، فارسیو نسل سلمان. ولې سلمان شو؟ د اسمان ستوری شو ځکه په قرآن باندې عمل وکړو، قرآن سره و. نو دا صحابه کرام عزتمندو د اسمان ستوري شو د دې وجې نه چې دوی د قرآن سره، قرآن نور دی، برهان دی، دلیل دی، او عزتمندو حجت دی، او دا نور دی، رڼا ده، دا سکون دی، دا عزت دی، دا شرافت دی. دی وجې نه عزتمندو چې د دې زمانې یو انسان هم په سینه کې قرآن والي، نو موږ یې په ټولو صفونو کې د ټولو نه مخکې ودرو. د دې زمانې یو بیکاره کس، زما غوندې یو کس او زمونږ نه هم لاندې کس عزتمندو چې قرآن په خپله سینه کې والي، خلک یې په 3 فوټه اوچت منبر باندې مخامخ ودروي. بادشاه ولاړي، گورنر ولاړي، وزیر ولاړي، چې د جمع ټیم شي، د عزت ټیم شي. د عزت دپاره به پخوا عزتمندو پګړۍ استعمالېدله، قوله، پګړۍ، شمله. وایي لکه پلانې سړی ډېر شملور سړی دی، وایي د ده شمله ډېره اوچته ده، یعنی عزت یې ډېر زیات دی. او نن الحمدلله چې یو وړوکی ماشوم هم قرآن حفظ کی، الله رب ټول انسانان راجمع شي او د عزت شمله د هغه په سر باندې کیږي. بوډاګان کسان ناستی، نوجوانان ناستی، که تورته تا ته په سر وایي نه جي ما قرآن نه دی ویلی، دي ماشوم ته په سر کېده. دا د عزت نښې دي عزتمند. نو بهرحال عزتمندو قرآن داسې کتاب دی، دا الله رب العزت من او تاسو لرا کو. 13 جمعه مې درته د عطاالله شاه بخاري صاحب بعضې جملې ویلې وې او د هغې بیان مې درته کړی و. د هغه یو څو جملې پاتې شوې. عطاالله شاه بخاري صاحب به قرآن باندې ناشنا بیان کو، ډېر اعلی بیان به کو، یو ځل او ډېر ښایسته قرآن به ویلو. یو ځل جوش کې رالی او ویلې سنو خدا کی قسم اگر یہ قرآن میں آسمان کو سناؤں تو آسمان رو پڑے گا. خدا کی قسم اگر یہ قرآن میں زمین کو سناؤں تو زمین ہلنے لگے گی. خدا کی قسم اگر یہ قرآن میں درختوں کو سناؤں تو درخت زمین پر گر جائیں گے. خدا کی قسم اگر یہ قرآن میں پہاڑوں کو سناؤں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وجہ سے قرآن ویم کہ آسمان تبیل آسمان براتا د باران په شکل کې بجاړه شي، زمکه براتا په لړزان شي، زلزله به پیرا شي، که مخاطب کم چې زمکه تاته ویم، او غرونه براته زری زری شي، او اونی براته په زمکه را پریوسي. داسې قرآن به دی. خو مسلمانان نه به ګیله کول، اے مسلمانوں میں نے بار بار تمہیں قرآن سنایا لیکن تمہارے دل سفید نہیں ہوئے. وی مسلمانانو ستاسو زړه پاک نشو، سپین نشو. نو داسې کتاب عزتمند. یو ځل جیل ته تلو، څه وخت کې 13 جمعه دا جمله مانه پاتې شوه. جیل ته روانو، خوشحالو، خندلې. نو یو انګریز ته تپوس کې سپرنٹنڈنٹ، شاہ جی تو عجیب آدمی ہے، جیل کے باہر بھی ہنستا ہے جیل کے اندر بھی ہنستا ہے. عجیبه سړی جیل ته خو چې سړی رواني چې هر څومره سړی په یره کي ډېر خپی. وایي دا څه چل دی او څنګه چل دی؟
خو مونږ خو ځکه خفه یو مونږ خو وران کار کړی که نه سترګې م خړي نو هغه ته وایي چې ته خو د جیل نه بار هم خاندې او د جیل ته چې روان یم خاندې عجیبه شان سړی نه هغه انګریزانو ته انګریزانو دور د ہندوستان پاکستان یو ویل سنو خدا کی قسم تم لوگ عطا اللہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال سکتے ہو شاہ جی کی ہاتھوں میں زنجیریں ڈال سکتے ہو عطا اللہ کے گلے میں رسیاں اور پنجہ ڈال سکتے ہو لیکن عطا اللہ کی زبان کو بند نہیں کر سکتے میں جیل کے باہر بھی ہنستا ہوں میں جیل کے اندر بھی ہنستا ہوں کیونکہ مجھے کوئی پابند نہیں کر سکتا مجھے کوئی خرید نہیں سکتا مجھے کوئی غلام بنا نہیں سکتا میں جیل کے باہر بھی ہنستا ہوں اندر بھی ہنستا ہوں کیونکہ میں جیل کے باہر بھی اپنے اللہ اور اپنے نانا محمد الرسول اللہ کا کلام پڑھتا ہوں اور میں جیل کے اندر بھی اپنے نانا کا قرآن پڑھوں گا وی پابندی با باندې څوک نشي لګولی خفه خو هغه سړی چې پابندي پرې غلامي پرې راشي وی زه مولا سړی ما جیل نه بارم روره مونځ کې قرآن تهجدو کې قرآن که چېرته چا دکان کړی نو بس هغې له ورشه دکان کې روره قرآن که د چا مړی شوي هلته قرآن که د چا درېیمه لسمه فلانې ډینګرې چې ارسي په هغې کې قرآن زما خو کارم دغه قرآن دی بارم په کلاس کې قرآن او دغه رنګې په عزتمندو په منبر قرآن او په مصله قرآن نو زما خو کارم دا دی او بارم قرآن ویم خلک الواګانې راکوي او اوس جیل کې به هم قرآن ویم نو که الوا نه راکوي کم از کم دال خو به راکوئ نو پابندي د څه شوه کله دال او کله به دال چلیږي او کله به الوا چلیږي نو پابندي د څه شي شوه زما کار خو بند نه شو ها زما کار به اله بندېږي چې کله دا ژبه زما سات ورنه کي کله زما دا ژبه تاسو زما نه کټ کوي او کله زما دا ژبې کې حرکت بند شي بیا به دا الله ډیوټي ختمه شي نو زما ته خفګان په کومه خبره دی زمونږ د علما به قرآن د دوی د زړه سکون و عزتمندو صحابه کرامو به چې کله اوږي شو عزتمندو و چې د نبي علیه الصلاة وسلام مخ ته به موږ وکتل او د قرآن پاڼو ته به موږ وکتل نو دې سره به هغوی ماړه شو دا به د دوی خوراک او اخري زمانه کې به هم داسې کېږي دجال چې کله راشي به بعضې مسلمانانو باندې پابندۍ نه ولګوي نو چې کم انسان صورت کاف قرآن دی د صورت کاف تلاوت کوي هغه به هغه ورځو کې نه وږی کېږي یا څوک چې د قرآن تلاوت کوي دا د قرآن تلاوت بدله خوراک ورکوي غذایت به ورکوي مرخ به ورکوي خو دا د عاشقانو خبري په دې باندې اوس موږ او تاسو نه پوهېږو تاسو وګورئ که نه کوم چې عاشق سړی او هغه سره خپل محبوب خپله ښځه خپل بچی د بار ملک نه ټلیفون وکړي نو تاسو به لیدلي کله ناکله سړي د خوشحالۍ نه هم یو شی زړه ته نه کېږي ډېر خوشحالي وایي روک کمر دې باندې ځکه زه ډېر خوشحاله یم کله د غم د وجې نه هم د سړي زړه ته څه شی نه کېږي د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه هم نه کېږي نو د دې وجې نه صحابه کرامو عشق محمد رسول الله سره و قرآن سره و هغوی به قرآن ته هم هغوی نه غذا میلاوېده نو بهرحال عزتمندو د قرآن یو آیات څومره اجر لري د قرآن یو صورت څومره اجر لري دا د دې لپاره ته بیانو چې قرآن سره مینه پکار دی قرآن سره چې د چا څه طریقې سره څه حیثیت رالی د قیامت پر ورځ به دا قرآن د هغه شفاعت کوي او یو عجیبه حدیث ته الله رب العزت وی دا قرآن ما جګړالو پیدا کړی دی او تاسو ته پته ده چا سره جنګ کوي الله وی ما سره جنګ کوي ځکه دا د الله خبرې دي موږ ته د جنګ په انداز کې دي پیش کړي چې موږ په دې خبرو پوهېږو مطلب سفارش یې دی وی دا قرآن ما سره جنګ کوي او دا صفت پکې ما پیدا کړی ځکه مطلب یې دا دی چې الله رب العزت خبرې دي الله ته به مخکې ته کېږي نو داسې مخلوق خو نه دی چې یو بل کس الله ته را مخکې ته شي نو الله وی دا زما کلام دی د قیامت پر ورځ دا ما سره جنګېږي یو خبره واورئ د دنیا یو سړی که پیغمبر دی که غیر پیغمبر دی که ولی دی که فقیر دی که پیر دی د الله مخې ته نشي راتلی عزتمندو انبیام د قیامت په ورځ باندې به رپېږي او شفاعت الا باذنه د الله چې اجازت نه پیغمبران به هم شفاعت نشي کولی پیغمبران به هم جاړي خولې به پرې را روان وي او ډېر زیات عزتمندو د الله نه به یریږي واحد څیز چې د الله مخې ته به پیش کېږي هغه به د الله کتاب او د الله قرآن نو د الله کتاب خو عزتمندو داسې نه چې دا پاڼې به پیش کېږي دا ستا په سینه کې پروت دی همدغه به پیش کېږي هر چا سره به ځان لئ هلته به پاڼې نه وي هلته خو د دې چې ته ځان سره قرآن لاس کې نیولی او ته بیا یوسې هلته خو به د جامې په بدن باندې نه وي
او جامو ته به د خیال هم دی چې زما په بدن جامې شته او که نشته. عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی اسلام نه تپوس کوي چې تاسو چې ټول به بربنډي نو یو بل ته به ګوري نه سوا د پیغمبرانو نه، سوا د صدیقین شهدا او خاص کسانو نه، او دا نور به بربنډ وي دا به یو بل ته ګوري نه. هو یو هر انسان به دومره تکلیف باندې چې دته به دا پته نه چې زما جامې شته که نشته، نو بل ته به څه وګوري، د ځان پته به ورته نه چې زه څه په حال کې یم. او واقعي خبره عزتمند دې ته یو مثال پیش کوم. مثلا یو انسان په باتروم کې دی لامبي او په دې ټایم کې زلزله راشي، نو ته یقین وکړه چې یو څو کمرې را پرېوځي بربنډ راوځي که نه راوځي؟ وځي وایي چې پرېږده مړه هر څه دې سړی وویني خو چې د دې مرګ نه بچو داسې ده که نه ده عزتمند؟ اوس دا نو سړی بیا په دې باندې نه چې پرتوګ واچوه جامې واچوه کپړې واچوه وایي هلکه ځان وباسه خپې وباسه. دقه شان عزتمندو الله وایي ان زلزلة الساعة شیء عظیم. وایي دا ګورئ واورئ د قیامت زلزله عام زلزله نه ده او هغه داسې نه ده چې یو ځای به را پرېوځي او بل ځای به پاتې شي. دلته خو داسې چلي که نه، یو ځای را پرېوته او بل ځای باندې نشته، هغه به عمومي زلزله وي، هغه به په ټولو باندې زلزله وي، هغې کې به هر انسان په تکلیف کې وي، ځکه ټول به په یو میدان په یو ځای باندې ولاړي. شیء عظیم یوم تزحل کل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وی واورئ هغه داسې زلزله ده چې د میندو نه به خپل دا د غیږو ماشومان هم هیر شي، او که بالفرض په خېټه یې ماشوم وي د یرې د وجې نه به ماشوم هم وزېږي او پروا به هم نه کوي چې ما څه وزېږل که ونه زېږل. نو به هر حال قرآن به هلته الله رب العزت مخامخ پیش کېږي. کم قرآن به پیش کېږي چې کم قرآن ستا په سینه کې پروت دی، کم قرآن ستا په دماغ کې پروت دی. دی وجې نه حدیث کې راځي د چا په سینه کې چې قرآن نه د ده مثال د وران کنډر دی، کالبیت الخرب د خراب او د مردار او د بیکاره کندر پشان دی. او فارسی بانان وی خانه ویران را دیو می گیرت. وی وران کور کې چې کوم دی دیوان او پیریان جال اچي. نو بهر حال عزتمندو عطا الله شاه بخاری صاحب عجیبه بیان بکاو او ښکلی بیان بکاو، دا ډېر حاضر جواب و، ډېر حاضر جواب. یو ځل وی د جیل سپریډنټ راووتو ما ته وایي چې شاجي بس که نور تلاوت مه کوه شپه ده. ما ورته چې ولې پابندي ده څه؟ وایي نه پابندي نشته ستا خپل کار دی. وایي وجه څه ده؟ هغه ویل تر څو پورې چې ته تلاوت کې زما انګریزانو بچو لم خوب نه ورځي تا ته غوږ کې غوستې وي. وایي ته تپوس کوم چې څه چل دی؟ وایي دا بابا ډېر مزېدارې سانګز وایي، ډېر ښایسته ګانې وایي، ډېر مزېدارې نغمې وایي، پوهېږم پې نه او خوند له ورکوي، دې ته کلام وایي. د بلې ژبې یو خبره چې تا اوري عزتمندو چې پې نه پوهېږي خوند انسان له نه ورکوي، داسې شی دي، هسې د بوتل په شان به ورته خاندې. قرآن واحد داسې کتاب دی عزتمندو چې حقیقت کې انسان له جړام ورولي او حقیقت کې انسان باندې چې کوم دی عزتمندو سکون هم وله ورکوي، نه پې پوهېږي. بیا عجیبه خبره ده بار بار کوم څیز چې بار بار ویلی کېږي هغه خوند نه کوي. بالفرض بېادبي دي معافي، زړې مشهورې ګانې تېرې شوي دي چې کوم په 1900 کې تېرې شوي دي، هغه اوس د سره څوک اوري نه، چې دا زاړه باباګانې اوري کله ناکله ځان سره ولګي ورته کوي، نور یې څوک نه اوري. وایي مړه نوي راغلي دي، نوی فلم نوی ګانه راشي به زړې خلک څه کي هېرې کي. واحد قرآن داسې کتاب دی. مثال مې ځکه درکو دا کارونه تاسو کوئ، تاسو یې اورئ په دې ښه پوهېږئ، نو ځکه مې درته دا مثال درکو. او عزتمندو قرآن واحد داسې کتاب دی چې یو قل هو صورت دی چې وړوکې ماشوم هلک یې وایي جدا خوند کوي، چې وړوکې ماشومه جینۍ وایي جدا خوند یې کوي، چې عزتمندو نوجوان هلک یې وایي د پاکستان جدا خوند کوي، چې د انډیا نوجوان یې وایي جدا خوند کوي، چې د بنګلادیش که چا اورېدلي د هغې قارن جدا خوند کوي، بیا چې د عربو قارن قاري سدیس وایي جدا خوند کوي، بیا د عربو بل قاري دی قاري شریم چې وایي جدا خوند کوي، بیا د عربو بل قاري دی چې هغې وایي جدا خوند کوي، بیا راشه د مصر قاریان دي عزتمندو هغې کې هر یو قاري ځان له یو ذوق دی، ځان له یو طرز دی، هغې چې وایي جدا خوند کوي. یو د قل هو صورت دی، یو د انا اعطیناک الکوثر صورت دی چې هر قاری وایي چې ستا نیی هغه زوړ انداز کې وایي د هغې جدا خوند دی، بوډا بابا په ترنم کې وایي د هغې جدا خوند دی، او د پټو سترګو حافظ یې چې وایي د هغې جدا خوند دی. هلکه دا یو صورت دی او چې بار بار خلک وایي په خپله چې وایي جدا خوند کوي. او روزانه مونځ کې هم دغه صورت موږ وایو الحمد وایو چېرته څوک ستړی نه شي.
او کوشش کوي چې څنګه به مزیدار شي، اواز به مې څنګه مزیدار شي، الفاظ به مې څنګه شي. داسې نه وایي چې بس دا پرېږده بل پکې ویم. دا سورت فاتحه دومره ښکلی صورت دی چې د انسان زړه پرې نه مړېږي. بیا یو آیات چې بیل انداز کې وی جدا خوندې دی، دو آیاتونه چې وی جدا خوند دی، ټوله صورت فاتحه کې چې یو قاری په یو آواز کې وي د هغې جدا خوند دی. حیران بشي یو صورت دی. او مثلا یو مشهور شاعر دی رال او وروره ټوله دنیا ورته راغونډه شوې، د هغه یو شعر وویلو، یو غزل یې وویلو، یو قصیده یې وویله. نو چې چاله ډېر خوند ورکړي خلکو ته ارشاد ارشاد یو ځل بیا. نو بس چې دویم ځل یې وایي بیا په دریم ځل ورته نیم کسان وایي ارشاد، په څلورم ځل ورته څوک دام نه وایي چې ارشاد، بس ټول غلي ناست. که بالفرض دا شاعر وایي چې هلکه دا شعر ډېر مزیدار و، هغه یو مزیدار خو وایي درېیمه پیره بیا درته خیر ده زه ځان دپاره وویم. نو که هغه شاعر ډېر مشهور شاعر خلکو ته وایي زه صحیح ده، نو بس هغه یو ځل بیا وایي. که په څلورم ځل شاعر وایي که خوښه مې دا شعر درته یو ځل بیا ویم، نو یو څو کسان خو پکې سپلۍ راوچتې کړي په ورو ورو تې وځي، وایي ورور همدغه یو شی دی او تاوی او راتاوی. که پنځم ځل درته وایي چې بس یو چانس بل راکړې همدا شعر درته دوباره ویم، خلک ورته ماړه بس ځان نه فرمان کاسکر جوړ کړی دی او دغه یو شعر دی یو خبره ده او تاوی راتاوی خو لږ شو مخکې زه بل څه ووایه. داسې ده که نه دی چې هر څومره ښه شعر د څلور پنځو پیرونې ذات څوک. او تاسو به لیدلي عزتمندو دلته د حسن قرات دغه کېږي، محفلونه کېږي، مختلف مصریان قارین پکې راغلي، د لاهور نه د پنډۍ نه قران راغلي، بیان پکې د سره نه وي، لس قاریان راغلي او لس واړه تلاوت کوي او یو قاری نیمه نیمه ګنټه تلاوت کوي، 20 منټ تلاوت کوي او په هر تلاوت باندې عزتمندو خلک جوم 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 مزیدار خوندونه علي او د سبحان الله او د الحمدلله اوازونه راوځي. یو کتاب دی، یو قرآن دی، لس قاریان په یو محفل کې وایي جدا جدا مزه کوي. الله اکبر. دا د قرآن د الله ځکه دا د الله خبرې دي. سوچ کوئ موږ پرې نه پوهېږو، زموږ دا حال دی چې په دې باندې پوه شو نو څه حال به دي. موږ ځکه په مونځ کې زر تنګېږو، موږ په قرآن نه پوهېږو. عزتمند یو صحابي به یو آیات ټوله شپه په یو رکات کې ویلو، یو آیات، او هر ځل به چې ویلو جدا خوند به ورکو، ځکه هغوی باندې پوهېدل. دې وجې نه عربو ته چې تاسو لاړ شئ هلته هر یو کس جمع ته مخکې کېږي. که تاسو لیدلي څوک تلي هر یو کس بېګیري که هر ځای پینټ شرټي هر څوک مخکې کېږي. ما یو ځای کې جمع وکړله نو ما له یو کس رالی، ما ته یې صورت ووایه کوم صورت یې ویل، وروسته رکات کې راغلی، ما ورته صورت ویل، ما ته صحیح دی صحیح دی. ما ورته ویل ولې تپوس کو، وایي دې کې پدې چې قرآن دې پکې صحیح ویلی دی که نه، قرآن خو مونځ کې فرض دی. مونږ ورته ستاسو ګیره چې نشته، وایي ګیره پکې فرض نه ده، قرآن پکې فرض دی. مونځ دپاره ګیره فرض نه ده، هسې ځان له د ګیرې خپل حیثیت دی، خو د مونځ دپاره فرض نه ده، او قرآن خو د مونځ دپاره فرض دی. نو زما ګیره خو نشته، قرآن خو را سره شته که نه. څومره عجیبه خبره. دې وجې نه هلته تاسو چې وګورئ که نه، که ستا غټ پټکې هم په سر کړي تا جمع ته نه مخکې کوي، هغوی ته امي، هغوی امي دې ته وایي چې قرآن صحیح نشي ویلی، امي ورته هغوی وایي. او هغوی د نور علم نه یې کړی خو قرآن هغوی درست وایي. نو قرآن ته چې یو پینټ شرټ هلک مخکې شي که نه، پینټ شرټ به یې کړی او دا د هیروګانو په شان هغه کوټي به اچولي، د هیروګانو په شان به د هغه سټایل وي د ویښتو او ګوتمې به اچولي او لټر پټر یو شی بل شی به اچولي. خو چې مونځ وخت کې شي تا نه تپوس هم نه کوي چې مولوي صاحب قاري صاحب ته مخکې شه، بس په خپله باندې مخکې الله اکبر. خو چې نیت وتړي ته به ذهن کې ویم چې هلکه دا خو پینټ شرټ والا دی او فلانې دی، ځکه انسان راځي هولیه ښه شی دی، خو بس هغه وایي ما له هولیې الله توفیق نه دی راکړی. خو چې کله الحمد شروع کی، کله صورت شروع کی، ته به د کعبې امام قاری سدیس یا قاری شریم ولاړ دی او هغه هلک به په مونځ کې جاړي چې کله هغه قرآن وایي او د جهنم آیات راشي او هغه هلک به بیا چې کوم دی رپېږي او دا قرآن به وایي، ته بیا چې والله ما ښه وکړه چې د پینټ شرټ او د بېګیري کلین شي او هلک پسې ما مونځ وکړلو، تاله به دا مونځ خوند درکړي. نو قرآن داسې بهترین کتاب دی، مونږ پې نه پوهېږو دا حال دی. بچي حافظان کوو او بچي عالمان کوو، 10 کاله په یو بچي باندې د علم سبق ولې وایو چې د الله کتاب به درته یاد شي، د دې تفسیر به درته یاد شي. دا یو لویه قرباني ده. ما له یو بابا رالی، ما ته تپوس وکړو بابا قرآن درځي؟ ویل نه بچیه نه راځي. ما ورته ویلې په ناظره درځي؟ ویل نه بچیه نه راځي. ما ورته ویل په ټکو درځي؟ دوه ټکي چې یو ځای کې؟ ویل نه نه راځي. ما ورته ویل بابا دا ولې؟ وایي بچیه بس پرېږده
وخت رانه ضایع شوی دی او ضایع شوی رانه د غریبۍ د وجې نه دی، د تنګدستۍ د وجې نه دی، د نیستۍ د وجې نه دی، د سستۍ د وجې نه دی. خو بس څه کې موږ به په کلو کې اوسېدو، په وطنونو میرو کې به اوسېدلو، قولبې به هم کولې او دغه رنګې چې کوم دی څاروي به هم سنبالول، د خانانو بیګارونه به هم کول، پردو پټو کې خانانو سره پراته وو د هغوی بیګارونه به هم کول، د هغوی کارونه به هم کول، قولبې به هم چلولې، ګاڼۍ به هم چلولې او دغه رنګې غوبلې به هم کولې. پخوا غوبلې وې، اوس خو ترېشلې رالې. پخوا به دا غنم په غوبلو باندې داسې به خواره کړو، په دې باندې به څاروي د پاسه ګرځول، څومره ګرانې غوبلې به هم کولې، دې ته به غوبل ویلو. د ټول خلک کلي خلک به راجمع شو. موږ په کم ټایم کې بچې قرآن ویلی وې. که پټي ته به نه تلو خان به پکار وو، که پټي ته بل کار له به نه تلو نو خان به راته چې کوم دی د کور نه به یې ویستلو، ځکه د هغه په کور په مینه کې به پراته وو. موږ په کم ټایم کې قرآن ویلی وې. او ما ته وایي مولي صاحب د بلې دې خبر کما، زمونږ په کلي کې چې کوم ملا صاحب وو هغه هم د 20 سورتونو نه زیات نه ورتلل. زمونږ قاري صاحب هم زیات نه ورتلل، قاریان نه وو پخوا. یو ملا به 20 سورتونه به ځکه یاد کړي چې وروره 20 رکاته تراویح وي چې دا مین را باندې پوه نه شي چې هلکه بېل بېل صورت یې پکې وویلو. نو دا زمونږ مولوي صاحب هم نه ورتلو. ما ورته ویل بابا څه خو به درځي که نه؟ وایي او بچیا الحمد وراله راځي، الحمدلله رب العالمین. ما ورته ویل بابا دا هم ډېر لوی صورت دی. ما ته نه بچیا دا خو وړوکی شان صورت دی، زما میوسۍ چې کوم ورځي، زما کړوسی چې کوم دی شوی دی او اوس د 8 کالو دی، هغه هم په مدرسه کې داخله اخیستې ده، هغه هم ورځي. دا خو د هندوستان هندوانو هم الحمد ورځي، دا خو وړوکی شان صورت دی. ما ورته ویل نه نه دا ډېر لوی صورت دی. ما ته وایي ما پوی کا څنګه لوی صورت دی؟ ما ورته ویل غوږ شه، ستا پیغمبر زما پیغمبر احمد مصطفی محمد مجتبی سید الورا سید الانبیاء محمد رسول الله فرمای چې دا صورت فاتحه دا الله رب العزت چې کوم دی د دې ټولو آسماني کتابونو نه غوره کړې ده، ماله را کړې ده. مخکیني آسمانو کتابونو کې داسې صورت نه و، دا ډېر بهترین صورت دی. او واوره نبی علیه السلام وایي دې صورت کې تورات پروت دی، دې صورت کې انجیل پروت دی، دې صورت کې زبور پروت دی، او په دې صورت کې په خپله باندې قرآن هم د خلاصې په شکل کې پروت دی. نو ما بابا سوچ وکړه په سینه کې د فاتحه شته؟ وایي او بچیه شته. ما ورته مبارک شه، ستا په سینه کې چې فاتحه پرته ده گویا کې د الله 4 واړه کتابونه ستا په سینه کې پراته دي. دومره مبارکې دا امت الله پیدا کړی داسې دی. دا هله سړي ته پته لګېږي چې د غټ غټ تفسیرونه وګوري د صورت فاتحې، د ټول قرآن خلاصه په صورت فاتحه کې راجمع شوې ده. دومره علوم دي پکې قرآن کې چې باقي څومره علوم بیان شوي هغه ټول صورت فاتحه کې بیان شوي دي. تاسو ته په خپله باندې دلته چې تقریبا یو میاشت کې ما پړاو کړی وه صورت فاتحه. دلته یو میاشت کې د روژې میاشت کې چې کوم اول دل تفسیر شروع کړی، یو میاشت کې صرف ما دلته صورت فاتحه پړاو کړی وه. دومره علوم دي. نو بهرحال عزتمندو د دې خبرې مقصد هم دی. د دې مقصد څه دی؟ دنیا عزتمندو تلونکې زندگی ده. قرآن داسې دی دلته هم دې په کار راځي، په قبر کې هم دې په کار راځي، په حشر کې هم دې په کار راځي، چې په زوی دې ویلو هم په کار دې راځي. یو خو داسې که نه یو سړی په خپله یو کار وکړي په کار یې راشي. اوس چې ته په خپل زوی باندې د دوکان څه کار یاد کې نو عزتمندو ته مړ شوې نو ستا په کار خو رانهلو، کیسه ختمه. هغه لوی افسر شو خو ته ترې لاړې نو زیات نه زیات یو څوک ګرباتۍ به درله په دې قبر ولګوي. ته به ورته موږ لاندې په تکلیف کې وتا برم را باندې لوګي شروع کړي دي، څه چرسي خو نه یم چې دلته لوګي کې. نو بهرحال واحد قرآن دی چې ستا مړه مې او ستا زوی په جومات کې وایي د هغې ثوابونه او خوږې هواګانې تا ته قبر کې درځي. د قرآن نه علاوه بل څه شی نشته. او دا به په حشر کې هم په کار راشي. که خپل بچی دی نه ستا د پیسو د وجې نه د مدرسې او طالب علم چې کوم دی حافظ قرآن شو، هغه حافظ قرآن به د قیامت په ورځ باندې شفاعت کوي. نو د دې وجې نه عزتمندو تاسو ته به ویلي د رجب میاشت شروع شوې ده، بزرګه میاشت ده. مدرسې مختلفو علاقو کې زمونږ مدرسه هم د تقریبا 4 کاله وشو اوسه پورې جوړه نه شوه. تاسو ګوره دې بازار کې چې کوم دی تکړه تکړه کسان یي نو کله ناکله مدرسې ته زمونږ ګلبهار کې مدرسه د هغې ته را چکر کېږي. د هغې دپاره تاسو د کوم مالداره کسان یو څو مشورې میټینګونه وکړئ چې د مفتي صاحب دا مدرسه به څنګه جوړه شي. هلته حافظان د مختلف علاقو نه د لرې لرې ځایونو نه راځي، غریبانان کسان. نو عزتمندو خپل بچی دې نشته یا خپل بچو باندې نه وی نو پردي بچي به قرآن وایي او تا ته به ثواب میلاویږي. ګوره زه پردی بچی یم پردو مدرسو کې هم سبق ویلی دی او ستاسو نیکانو پلارانو خپلوانو به پکې پیسې ورکړي نو تاسو ته به پته هم نه وي او ستاسو د خپلوانو به زما په علم کې میسئ دغه شان نور حافظانو کې می.
نو د زکات میاشتې دي څنګه چې خپله خور لړه او خپل خپلوان او عزیزان رشته داران یادول پکې ضروري دي دغه شان د مدرسو دا کسان عزتمندو غټ غټ خیراتونه مه کوئ بعضې کسان یې 4 میخې حلالې کي 5 میخې حلالې کي عزتمندو یو میخه حلاله که د 4 میخو پیسې راواله یو لوی دارالعلوم پې جوړ کړئ عزتمندو دا میخه چې چا وخوړله هغوی د پسې خبرې کوي یو سړي به روټۍ هم پې ښه خوړلې وه او د عزتمندو 400 روپۍ م ورکړې وې وایي خلکو وایي خو ډېر خوشحاله یو پکې وویلې وایي په 500 روپۍ دا کونه شلې ده نو 500 بیا اچولی وې نو خلک د پسې داسې خبرې کوي په هغې دې څوک نه معاف کوي او حافظان عزتمندو د هغه د قرآن آیاتونه به ستا په عملنامه کې د قیامت پر ورځ چې خپل عملنامه وګورې نو کیدای شي غلط شوی دا خو زما نه ده زه خو په تور ټکي هم نه پوهېدم دې کې خو ډېر قرآنونه پراته دي دې کې حافظان پراته دي زما خو بچي هم دومره نه نو دا به دقه فردي څیزونه ستا په ثواب کې به په عملنامه کې به یې لیکلي نو د دې دپاره عزتمندو ماهانه موږ ته بعضې کسانو ویلو داسې یو څو کسان موږ مخکې دغه کې چې کوم دی نه وي بل دا دی زموږ مدرسه کې دا یو کمال دی چې دې کې د اتم د نهم لسم تعلیم هم ورته ورکولی کېږي کوم ماشومان سبق وي او سره اوله درجه هم پړاویږي اتم سکول زموږ سره سږ کال چې کوم هلکان د دې بازار هم پکې یو هلک 2 هلکان شته نو هغوی موږ سره سږ کال اتم سکول هم وویلو او دغه رنګې اوله درجه هم نیمه وویله او بل کال به اوس چې کوم دی د اوله درجه هم نیمه وي او د نهم تعلیم به چې کوم دی د بورډ امتحان هم ورکوي او بیا مخکې به د لسم سکول موږ سره وي او بیا چې کوم دی ګوره عالمان مفتیان انګلیش ورته ښیي نو ستا بچی به نه خرابېږي ولې دې اتم نهم لسم کې هلکان ګډوډېږي چې په کومه لاړ په هغه باندې تلي نو د دې وجې نه عزتمندو مدرسې ماحول کې د مفتیانو نه انګریزي او فزیکس او دا ټولې خبرې ووایي نو دې کې زموږ مدرسه کې دا کمال هم دی نو د دې وجې نه اوس هغه عمارت کار ډېر زیات دغه دی پرورو باندې سلو روان دی زکات چې کوم تاسو ورکوي هغه موږ غریبانانو طلباو له ورکو هغوی به خپل طرف نه مدرسه کې او مختلف استادانو تنخواګانو خوراک سکاک څیزونو کې خرج کوي دغه رنګې دال هم لګي کلول هم لګي ځکه هغوی شپې ورځ هلته پاتې کېږي نو دې غذاونو څیز کې څوک محنت کوي نو داسې یو څو کسان چې 1000 روپۍ هم تاسو ورکوي تاسو چې ټول راجمع شئ او سل 200 روپۍ ماهانه ورکوئ نو زه به داسې یو ګروپ د دې بازار والا ملګرو جوړ کړم زما نمبر چا سره نو ما ته خپل نمبر راولېږئ نو زه به تاسو ټول نمبر کې خپل ایډ کړم زما نمبر 0333 99 888 93 نیټ کې چې زما نوم لیکي مفتي رحیم داد نو زما پیج راشي هلته ورسره واټساپ هم نو خپل نمبر راولېږئ 100 روپۍ ورکوئ خو آرامیشي ورکوئ 200 روپۍ ورکوئ خو آرامیشي ورکوئ 1000 روپۍ ورکوئ 1.5 زر ورکوئ خو آرامیشي ورکوئ نو زموږ به